په موبایل کې یو سړی تلاوت کوي د قرآن کریم. سړی سره په موبایل کې قرآن کریم دی او دی وایي چې زه په موبایل کې تلاوت کوم. نو آیا دا دې ته به اودس کول ضروري وي که بغیر د اودس نه دی دا کولی شي؟ بعضې ملګري تپوس کوي چې موبایل کې موږ تلاوت کوو، مطلب موږ ته ټایم نه یا په سفر باندې روان یو یا مطلب دکان کې ناسو یا نور داسې مطلب موږ په یو موقع باندې دغه یو نو موږ قرآن کریم تلاوت چې دا په موبایل کې کوو. نو آیا بې اودسه اوس په موبایل کې د قرآن کریم تلاوت کولی شي که نشي کولی؟ دا یو ضروري مسله ده چې دا به تاسو په خپله زده کوئ او نورو ملګرو ته به رسوئ، چونکې نن سبا موبایل ډېر عام دی او اکثر د تلاوت پابند خلک چې کوم دي نو هغې ځان سره په موبایل کې قرآن کریم ساتلی وي او په هغې کې تلاوت کوي. نو لحاظه دا خبره به تاسو په خپله زده کوئ او نورو ملګرو ته به رسوئ. مسله دا ده چې یو سړی په موبایل کې تلاوت کوي، نو که د قرآن کریم په موبایل کې کلاو کړی او په سکرین باندې قرآن کریم کلاو او د دې سړي اودس نه و، نو سکرین بې اودسه نشي ټچ کولی. ګوره موبایل بې اودسه راغستی شي، موبایل د لاندې نه بې اودسه ته نیولی شي که قرآن کریم پې کلاو هم دی، یا د موبایل غاړې دي سایډونه دي دې نه تا نیولی دی نو بلکل دا ته نیولی شي. خو چې کله ته سکرین ټچ کې او په سکرین باندې قرآن مجید کلاو دی، قرآن کریم کلاو دی، نو سکرین به بیا بې اودسه نه ټچ کې، دې ته به اودس وي. نو خامخا سکرین ټچ کول شي چې سړی تلاوت کوي نو پاڼې اړی که اوس داسې سیسټم وي چې پاڼې په خپله باندې اوړي، داسې اپس داسې پروګرام پکې راوځي چې مطلب ته پاڼه پوره کې او په خپله باندې اوړي، نو بیا ټیک ته موبایل نیولی شي که ستا اودس نمی او پاڼه په خپله اوړي نو ته تلاوت کوه. خو که نه داسې پروګرام لا نه وي راغلی چې پاڼه په خپله اوړي بلکې تی اړې او سکرین به ټچ کې، نو بیا د هغې خبره دا ده چې کله ته سکرین ټچ کې او په سکرین باندې قرآن کریم کلاو وي نو بیا به دا ته په اودس کې ټچ کې، دا به ته بیا په اودس کې ټچ کې، او که نه اودس دې نه او چا داسې ټچ کو نو دا به بیا ګناهګار وي. او که نه یو سړی وایي چې زه سکرین ټچ کوم نه، خو قرآن کریم بس زما یو ځي کې کار یو صفحه مې پرې راواړوله یو پاڼه مې پرې راواړوله بس هغه مې کتله، سکرین ما ټچ کړی نه دی نه ټچ کومه یا مطلب نو بیا که سکرین نه ټچ کوي موبایل یې داسې نیولی او په سکرین قرآن کریم کلاو دی او سکرین نه ټچ کوي موبایل ورسره دی، نو بالکل دا بیا کولی شي، په دې کې بیا څه ګناه نشته دی. دا ضروري مسله ده چې په خپله هم یاده کوئ او دغه شان نورو ملګرو ته هم شیر کوئ. جزاکم الله.